بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو مخکې سبقونو کې دوه خبرې ویلې دي. یو دا چې متعلق کېږي د متروکی د مړي سره، حقوق اربعه مترتبه. اول تجهیز او تکفین، او دیم نمبر قضا د دیونو دا، دریم تنفیذ د وصایاو ده، او سلورم تقسیم د ترکه ده. بیا دا ویلو چې دا تقسیم د ترکه کیږي دا به پچا کیږي. وارثان څوک دي چې په هغه د میراث تقسیم کیږي؟ نو ورثه لس قسمونه تاسو ویل دي چې دا میراث په دې لس قسمونو تقسیمیږي. اول اصحاب الفرائض دي، ذوی الفروض. دویم عصبات من جهت النسب دي. بیا عصبه سببی دي. دریم سلورم عصبه نسبی د عصبه سببی دي. پنځم رد ده په ذوی الفروض نسبیو. شپږم ذوی الارحام دي. اووم مولا الموالات ده. اتم مقر له بالنسب علی الغیر ده. نهم موسی له بجمیع المال ده. او لسم بیت المال ده. لکه په پوه شئ. فصل فی الموانع دی کې درېمه مسله تاسو ته ذکر کړئ. دا مسله اجمالی ذهن کې راولای. دی فصل کې موانع د میراث ذکر کړئ. موانع د مانع جمع ده. مانع بندون کی ته وایي. منع حبس بندولو ته وایي. موانع د میراث سدي. مانع دی ته وایي چې سبب د میراث وی، خو ته میراث نه وړې د هغه بل مانع د وجه نه. یو مانع یو وجه وي. هلکه پې پوه نه شئ. سبب د میراث شته، خو ستا میراث نشته. ولې؟ ځکه شرط د میراث نشته، معنی د میراث شته. لکه به پوه شئ. موانع د میراث څلور دي. موانع د میراث څو دي؟ څلور دي. یو رق دی، رق. دیم قتل دی. دریم اختلاف د دین دی. او څلورم اختلاف د دار دی. لکه به پوه شئ. پلار او زوی دي، او د دارالحرب نه دواړه مسلمانانو ونیول، رای وستل، دواړه غلامان شو. پلار آزاد کا او زوی غلام پاتې شو. اوس پلار مړ شو، مال ته پاتې شو. په دې مال کې د دې زوی حصہ نه کیږي. دا زوی خو د میراث سبب خوشته چې هغه قرابت دی کنه، خو ځکه نه وړي چې معنی شته کنه. چا معنی څه دی؟ رق دی، رق غلامی. ګورئ، المانی من الارث اربعه. معنی د میراث نه څلور څیزونه دي. الرق غلامی ده. وافرن کان او ناقصا، پوره یو که کمای. وافرن پوره کان دا غلامی او ناقصا که ناقصه. وافری ټول غلام دی. یلکه غلام، عبد، مدبر، مکاتب، ام ولده، متق البعث، دا ټول د میراث نه محروم دي. متق البعث دی ته وایي چې د دریو کسانو په منځ کې غلام شریک دی. د دوه خپل خپل حصې ازادي کړي دي، او د یو حصہ پاتې ده، بیا هم د میراث نه محروم دی. متق البعث شکه. الکه تاسو ما په دې خبرو پوه شئ.
نو کدا دا رق پکې واپری ټول غلامی او کناقصی سیسای آزاد او سیسای پاتی بیا هم د غلام. هلکه په دې خبره تاسو ورسېدئ. والقتل دویم معنی د ارث قتل دی. قتل زوی را پاسې د پلار مړکا نو د دې پلار په مال کې د میراث نه محروم شي، میراث کې حصہ نه کی. الکه سبب د میراث خوشته چې باید میراث ویسي، سبب چې ده قرابت ده، په د معنی د وجې نه نوړي چې د اقدام د قتل وک. ما تلګو ګوره قتل په 15 قسمه ده. قتل په څو قسمه؟ قتل عمد، شبه عمد، قتل خطا، قتل شبه خطا، قتل بالسبب. قتل عمد دی ته وي چې ټوپک راوالي یو سړی ته ونیسي په دې سر یې وولي، په دې کې قصاص دی. او که ورثه د مقتول عفو وکړي نو بیا دیت. صحیح شو. دویم شبه عمد دی. شبه عمد دی ته وایي چې قصدن په یو شي ووایي، خو هغه شی داسې چې عام طور په هغې مرګ نه کېږي خو سړی مړ شي، ټیزني لکه په پوه شي چوکه باندې څوک ووایي، په چوکه خو مرګ نه کېږي خو قصدن یې پې ووهي. څومره په زوره چې ووایي مړی نه کېږي، خو داسې په خوله کې سای په خوله کې نیولي نو څه به پې وکړي، هېڅ طرح وغورځي. لکه موسی علیه السلام چې سړی په سوک سړی مړ کېږي، هلکه پې پوه شئ. دې ته شبه عمد وایي. دې کې دیت مغلظه دی، سخت دیت او کفارم ده پکې. دریم نمبر خطا ده. خطا په دوه قسمه ده، یو خطا په القصد ده او یو خطا په الاراده ده. هلکه په پوه یو خطا په القصد او یو خطا په الفعل. خطا په القصد ته وایي چې تا لورې ځای نه ښکار ولې، ته وایې چې دا ښکار دی او هغه سړی درز ویولې، نو ته په دې اراده کې خطا شوې چې تا ویلې دا ښکار دی او هغه سړی. خطا په الفعل دې ته وایي چې د رښتیا ولته ښکار دی او بدرز ولې ایسته سړی دی چې مخ چې ته ډز کې سړی منډه کې ایسته سړی په دې سر ولګي، دا خطا په الفعل. هلکه په دې کې دیت خفیفه ده او کفاره ده. هلکه په پوه شي، پوه نه شئ. او شبه خطا، شبه خطا دا د چې ستا په پیل باندې مړ شي، خو دا پیل ستا د ویښې پیل نه د خوب پیل دی. لکه سړی مور ودی او بچی د بچی لاندې کي، دې ته شبه خطا. په دې کې دیت هم دی او کفاره هم ده پکې. تاسو زما په دې د دې ښځې پلار او ورونه دا به دیت ورکوي د دې سړي پلار او ورونو ته. تاسې پې پوه شئ. روجې به هم 2 میاشتې نیسي. دا څو شو؟ قتل څو قسمونه مې ته ویل، دا زده کوي که نه؟ ښه 4 شو. او 5م نمبر قتل بالسبب دی. قتل بالسبب دی ته وایي ته کویې وکنې د چا په ځمکه کې او هغې کې سړی درز را وغورځي کې مړ شي، نو تا خو دا کویې د اوبو دپاره که نسلی که د دې دپاره چې خلک پکې را غورځېږي، نو خو د دې ته خو ګناهګار نه یې که نه، خو سړی خو کې را وغورځي د سبب خو یې تشویق که نه. دې ته څه وایي؟ قتل بالسبب ورته وایي. په دې کې نه کفاره شته او نه پکې دیت شته. هلکه پې پوه شئ. او په دې نورو څلورو کې کفاره هم شته او دغه هم پکې شته، دیت هم پکې شته. نو کم قتل کې چې کفاره او دیت یې حق سبب دی. دا 4 قتلونه چې کم دي چې عمد، شبه عمد، خطا، شبه خطا، دا قتل تا نه وشه نو ته سبب دغه شوې محروم شي د میراث نه، دا معنی دی. او دا قتل به سبب معنی نه دی. اوس به پوه شئ. ګورئ والقتل دویم قتل الذي يتعلق به چې متعلق کیږي دا غي سره وجوب د قصاص چې قتل عمد ده
او یا کفاره لکه دا نور درې وانه قتلونه لکه دې ځبانی ته پوښتنه دا دوه سبب شو دوه معنی شو دریم و اختلاف الدینین د اختلاف د دینونو اسلامن و کفرن یلکه اختلاف د دینونو زوی مسلمان پلار کافر او زوی مرشي نو پلار له مال نه ورکی او که اختلاف د دینونو د چې یو يهودي دی او یو نصراني دی پلار يهودي دی او یو مرشي یو د بل نه میراث وړي شي تکل کفر ملت واحده دا ټول یو ملت خبرې تم خیال لکه دریشو سلورم معنی و اختلاف الدارین اختلاف د دارونی د ملکونو اختلافی ملکونو صحیح شو پلار مسلمان دی د امریکای شهریت لري او زوی مسلمان دی د سعودي شهریت لري دا د میراث نه دي محروم که هر ملک اوسېږي چې مسلمان یغي کې اختلاف د دارین او اثر نه کوي دا معنی نه دي دا اختلاف د دارین په غیر مسلم کې دي یلکه یو په هندستان کې یو هندو اوسېږي خپل د دې شهریت لري دا سره مرشي نو هغه ته به میراث نه ورکړي هغه مرشد د په کې حصہ نشته اختلاف د دارین باندې پوښتنه دا اختلاف د دارین اما حقیقتا یا به حقیقتنی لکه یو هندستان کې اوسېږي او یو دلته اوسېږي دا حقیقتا اختلاف د دارین نه ملکونه مراد دي کل حربي و ذمي لکه حربي او ذمي حربي چې دارالحرب کې اوسېږي او ذمي د مسلمانانو ملک اوسېږي او حکمن یا حکمن اختلاف د دارین یا حکمن کل مستامن و ذمي لکه مستامن او ذمي یلکه مستامن هغه کافر ته وي چې مسلمانانو ملک ته په اجازت راغلي په ویزه راغلي او ذمي هغه ته وي چې د مسلمانانو د ملک مستقل اوسیدونکو شهري لکه په کوئی شهریت اجازت د تور کړل شي بدلته هندو اوسېږي باقاعده د دې ځای اوسیدونکو او پلار راشي د هندستان نه په ویزه باندې درې میاشتې ویزه یې لګوي او هم دلته اوسېږي تاسو به پوه شئ نو داسې چل وشي چې دا پلار مړ شي نو د دې زوی حصہ نشته او که دا زوی مړ شي د دې پلار ته به حصہ نه ورکړي ځکه اختلاف د دارینو دی الکه حکمن اختلاف د حقیقتا خو نه دی کنه حقیقتا خو دواړه په یو ملک دي حکمن خو بیل دي کنه ځکه مستقل رهایشي هغه ځای دی او دا د دې ځای اویل حربیین من دارین مختلفین یا دو حربیان د دو دارونو مختلفونو نه یو د روس دی یو پلار او زوی د امریکای دی د دو مختلفو دارونو دي الکه په پوه شئ نو دا حقیقتا اختلاف د دارینو یو د بل نه به میراث نه وړي الکه په پوه شئ دا تا مسله راشي او مطلب ته قاضي د مسلمانانو د ملک متبدا سے چل کې چې یو د روس دی یو د امریکای د دلته په ویزه دواړه راغلي دي او دواړه یو پکې مړ شي او د پیمال مال راته به نه ورکې وستا پکې حصہ نشته الکه په پوی نشي دا حقیقتا حربیان د دو دارونو شو یا دورونه دي یو په د امریکای دی یو د روس دی او دواړه راشي دلته په ویزه راشي نو ګوره په حقیقت کې خدا دواړه د یو ملک دي کنه ځکه دلته درې میاشتې ویزه باندې راغلي دي کنه په حکمان خو بدل دي کنه چې یو د روس دی یو د امریکای ودار انما تختلف دار ملک انما تختلف دا بدلیږي به اختلاف المناعات په اختلاف د لخر سره د دې ملک لخر بیل دی او د دې ملک بیل دی نو ملکونه بدل شي والملک بادشاہ سره دیو ملک بادشاہ چې کم دی بل څه یو سړی دی او د هغه ملک بل سړی لکه په پوښ ملکونه په څه بدلیږي په لشکر بدلیږي چې لشکر جدا فوج او دیم نمبر بادشاہانی جدا وللین قطاع العصمت فيما بينهم ځکه عصمت ساتنه منقطع د دې په منځ کې هغه لشکر دانه ساتي او دا لشکر هغه نه ساتي الکه په پوښي نو ملکونه جدا شو تاسو په دې خبره پوښي په دې درس کې څه شي دي
موانع د میراث نه سودی چې سبب وی خو میراث نشي ورکوله رق دے قتل دے اختلاف د دین دے او اختلاف د دار دے لکه قتل کې مم درته تفسیر وکړو رق کې مې هم وکړو او اختلاف د دین باندې پوه شئ کنه او اختلاف د دار به یا حقیقتا یا به حکمنی په دې پوه شئ او کافر هم پیژاند چې کافر په څو قسمه دي یو حربي دي یو ذمی دي یو مستأمن دي او بل کم دي زنديق او مرتد دي پنځم قسم په کافر کې نشته الکه په پوي نش مستأمن کم یو ته وای چې په ویزه راشي دی خود خنزیر بچي خو په ویزه راشي دته مستأمن وای حربي کم ته وای دارالحرب کې اوسېږي کافر دی دلته سره راځي نه دته حربي وای ذمی کم ته وای چې د کافر خو مسلمان ملک کې اوسېږي ټیکس ورکوي ټیکس لکه هندوان چې دلته اوسېږي او مرتد او زنديق کم یو ته وای چې مسلمان بچي کافر شي الکه په پوښ یا په تعویل سره کافر شي لکه دا دغه چې کوم دي قادیانیان کړه دا په تعویل سره کافر دي دا زنديقان دي او دا مرتدان دي دا په دې کې شامل نه دي په دې درې قسمونو کې الکه په پوښ نو د دې د مستامن دغه چې کوم د حفاظت په مسلمان فرض دي الکه قران کې خدای وین استجارک وین احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه بیا به خپل امن زیته به رسه د حفاظت په مسلمان فرض دي د ذمہ حفاظت هم په مسلمان فرض دي ولی دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا حدیث دي د دې وینه زمنګ د وینه پشان محفوظ ده او د دې مال زمنګ د مال پشان محفوظ عزت او حفاظت پم کې نو ذمہ او مستعمن خو قابل حفاظت ده چې حفاظت پک لکه په پوي چې کې په پوي نش او حربي هغه سره جنگ ده هغه سره به جنگ کې jihad د حربي سره ده ګوري لکه په پوي چې jihad د چا سره ده حربي سره ده پاتې شو دا څلورم قسم د سره نه جهاد پکار دی او نه د سره چې کم دی نه د حفاظت پکار دی حکومت به راونی سي او درې ورځې به مهلت ورکړي چې یا توبه وباسو کني وجنه مدي بس دا علاج دی حکومت به دا کار کوي لکه په پوښتنه تاسو به پوښتنه دا کار به کوي تاسو به پوښتنه او موږ خوشاله چې قادیانی کافر شوی دی او 50 سالې ورته مناوو خوشاله یې کړه هغه تورم کړی دا خطره دې کړی دا حفاظت دې ور کړی دې دا غي دغه چې کوم دې عبادت کاهونو حفاظت شته کنهستا دا غي ریډوګان شته کنهستا ریډوګان باندې تبلیغ کوي ازمن د مليان خوشاله دي یوم الفتح دسي خوشاله دي تبوایل کچ مکای فتح کړی په مټای تقسیمای تاسو یقینو کوي تاسو قمقلې بیا په پوښتنه تڅوي وصیت چې وصیت بیا په سلس کې ناپس ده تاسو په پوینه چې لګا او ما سنو قصه دا چې بس دا کافر څلور قسمونه دی دعا کې سبحانك اللهم برحمتک زئی